بسم الله الرحمن الرحیم. په مسله د تبلیغ العامی او د امر بالمعروف والنهی عن المنکر کې زمونږ دا یو لسم درس او یو لسم کلیپ دی. شپږم مبحث کې مونږ لګیو، شپږم مبحث مونږ لګولیو د دې جماعت تبلیغیه د اهل د ریوند په خرافاتو په تحریفاتو باندې چې د دې کتبو کې څومره تحریفات یا څومره خرافات راغلي، نو په هغې باندې مونږ ردودو نیوکې شروع کړې وې. په دغه سلسله کې پرون لسم درس کې متعدد حوالجات د دې د کتبو بیا ردود د علماء دیوبند چې په دې باندې کړي وو هغه مونږه ستاسو په خدمت کې وړاندې کړل. نن ځان سره ولیکئ شاهراه تبلیغ د عبدالسلام نو شهروي صاحب چې دا د اشرف علي تانوي صاحب خلیفه مجاز دی، په صفحه نمبر 113 او 114 کې لیکلي دي چې دا جماعت قرآن او حدیث کې تحریف کوي لګیا دي. پوښ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس کام کے لیے خریدا ہے، ہمیں کرنے کا کام کیا ہے. فرماتے ہیں ہمارے کرنے کا کام التائبون العابدون الحامدون السائحون. تو یہ امت بھی ایک جگہ بیٹھنے والی نہ ہو بلکہ چلنے پھرنے والی ہو. سیاحت امتی الجہاد فی سبیل اللہ. پوش یہ ارشاد ہے نبی کریم علیہ السلام کا، یعنی میری امت کا چلنا پھرنا اور میرے امت کا ٹور اللہ کے دین کی محنت ہے. حدیث کم ویلو اور ترجمہ بھی ایسے کئی. اس پہ مولانا سے برا لگے دلے نو دے ہوئے قارئین کرام، یہاں مولانا نے ایک اور تحریف کی کہ ایک صحابی نے جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم یعنی سیر و سیاحت کرنے کے بارے میں اجازت طلب کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے امت کے لیے جہاد و قتال کو ہی سیاحت بنا دیا. مولانا نے اس کو دین کی محنت کا عنوان دیا اور اس کا معنی یہ کر دیا تھا تاکہ جہاد سے ذہن تبلیغ کی طرف آ جائے. آگے چل کر فرماتے ہیں الراکعون ساجدون الی آخری. اب اعلان دی وی قارئین، یہ حقیقت ہے اس حدیث مذکورہ اور قرآنی آیات کی، باقی جو اس کو جہاں لگا لے وہ اس کو اپنی مرضی. ان تمام مذکورہ بات اور مسلسل تحریفات، الگ شاخ الگ وقت لگے ہوئے علماء، الگ مشائخ الگ اصطلاحات، اس بات کی غمازی و نشاندہی کرتی ہے کہ علماء حق ان حضرات کو قرآن و سنت و اجماع صحابہ کی روشنی میں دیکھیے اور پھر ایک اجتماعی موقف مسلک اہل سنت والجماعت کو دے تاکہ علماء حق و دیگر دین کے شعبوں سے ٹکراؤ ختم ہو جائے. جبکہ مولانا عمر پالنپوری نے ایک دوسرے بیان میں یہ فرمایا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ایک ہاتھ میں قرآن لیا اور دوسرے میں تلوار، اور فرمایا کہ جب تک یہ دونوں ہمارے ہاتھوں میں ہوگے اللہ تعالیٰ کی نصرت آتی رہے گی. پھر فوراً متصل فرما دیا تلوار کا مطلب ہے تلوار سے پہلے کرنے والی چیز یعنی تبلیغ کرنا. انہی پالنپوری صاحب نے ایک ہی دوسرے بیان میں جو ہدایات ریونڈ 1996 کے سلسلے میں ہوا، اس میں ہدایات دیتے ہوئے فرمایا جب یہاں سے چلے تو ایک جگہ اپنی جگہ بنا لے جانے کے اندر ریلوے اسٹیشن یا بہرحال سے خبری کړي دي. ولکه دغه مغه د تحریف حواله و تور کړي چې دی لګیا دي تحریف کیا پوش اوبازي خوشبینه په لګیا دي هغه وی چې نه دا خو د دین محنت دی او دا خو چې کم دی د ایمان محنت دی خلکو ته منسخ او د بدعات او خلاف یو میشن روان دی. نو حالان کې د دیوبند علماء دا وضاحتونه کړي چې دا جماعت په تحریف کې مبتلا دی. لکه هم دغه کتاب ځان سره ولیکئ صفحه نمبر 160
सफ़ा नंबर 160। देख पल ज़ान याद आई राकिम का इन दिनों हज़रत शेखुल हदीस उस्ताज़ुल मुकर्रम सैयद शेर अली शाह साहिब शेखुल हदीस दारुल उलूम हक़ानिया अकोड़ा खटक की खिदमत में जाना हुआ। दिमाचिदा किताब द लिखलू इरादो का पदग़ दौरान की शेर अली शाह से तख्वात और गलम द दोस्ताज़ो दौरान गुफ्तगू राकिम जो हज़रत शेर अली शाह साहिब मद्दज़ुल्लहुम का शागिर्द भी है द खबरों पर दौरान के देजान यादी ची मैंने हज़रत से अर्ज़ किया कि अल्लामा अहमद बहावलपुरी साहिब खिलाफत खलीफा और जिहाद शरई के मुनकिर नज़र आते हैं। रेवंडियानो द मूले वर्तयात को चिदे द गदरीब सुजुन मुनकिर पर नजर राजी द खिलाफत मुनकिर दे द खलीफा मुनकिर दे और द जिहाद शरई मुनकिर दे। आपने फरमाया कि ये कोई नई बात नहीं है। शेर अली शाह से वर्तवीदा से नवे खबर न दा सिर्फ अल्लामा बहावलपुरी का ये नजरिया नहीं बल्कि ये नजरिया तो उनके सब बुजुर्गों का है। ये लोग तहरीफ मानवी करते हैं। दाखलक चरे वंडियान दी तहरीफ मानवी कई क़िताल की आयत को अपनी मुरवजा तबलीग पर लगाते हैं। नीज हजरत ने फरमाया कि ये जो आयत कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास अपनी तईद के लिए पढ़ते हैं इसमें तामुरून बिल मारूफ व तन्हौन अनिल मुनकर वारिद हुआ है। तो मैंने उन एक मौलाना साहिब से पूछा कि तामुरून में लफ्ज़ अमर है, अमर की फ़िक़्ह व उसूल के इस्तिलाह में क्या तारीफ़ है? यही है ताकि कौलुल क़ाइल लिल गैर अला सबील इस्तिअला इफ़अल यानी किसी दूसरे का हुक्मन कहना कि ये करो और नहीं अनिल मुनकर का मतलब भी यही है कि बुरा काम न करो। तो मैंने उनसे कहा तुम इस तरह नहीं करते बल्कि मिन्नत समाजत करते हो। अमर व हुक्म तो नहीं होता ताज़ु गुजारी मिन्नतु न कवे लगे आए जुमा तरा गले ब्यारा शयो कना। राकिम ने अर्ज किया हजरत उनकी इन बेतदालियों पर अगर एक मुदल्लल तहरीर आ जाए तो क्या हरज तो नहीं है? हजरत ने फरमाया क्या हरज है? फिर हजरत ने फरमाया जामिया बिनूरिया टाउन कराची के मौलाना फजल मोहम्मद साहिब कब से लगे हुए हैं और कह रहे हैं लेकिन उनके कौन सुनता है? अगे खिलाफ कई मुखालफत कई खुदा गुस्सो कौरी और जी किताब पे लिखी न लिखा इमा बिया कलम द खपल उस्ताद पामर उचत को दा किताब में लिखल और गोरे शेर अली शाह से वही कि पदी जमात के तहरीफ दे लगी आदे दी तहरीफ कया दादे बला हवाला पुश संगीन फितना जान सराउली कई संगीन फितना दारुल उलूम देवबंद और उलमाए देवबंद की नज़र में संगीन फितना दारुल उलूम देवबंद और उलमाए देवबंद की नज़र में गोरदा सिर्फ द देवबंदियानो हवाले जवर को मखा चागी वीली जी पदी के तहरीफ देव पदी के खुराफात देव पदी के दा इल्हाद देव पदी के दा कदियानियत सपोर्ट देव पदी के दा बीदीनी दा दागी हवाले जवर को मलगी आयमा मुफ्ती सईद अहमद सेब लगे दले सफ़ा नंबर जान सराउली की 295 सफ़ा हाँ सफ़ा सिर्फ 2 लसम दखा 12 नंबर सफ़ा जान सराउली की उमलिकल 12 नंबर सफ़ा पदी की इनवान लगई कुरानी अहकामात के खिलाफ तफसीर बिर्राय और तहरीफ मानवी की तबलीग और उनके जवाबात द कुरान द अहकामात खिलाफ तफसीर बिर्राय चिदा जमात कई और सुमर तहरीफ मानवी चिदी कड़े दे नो अब या दागी तबलीग कई खुरावल की लगी आदि दागी जवाबात सवाल वरकड़े क्या फरमाते हैं उलमाए दीन बेहतरीन उम्मत का लक़ब हमें किस काम पर मिला है? नेक काम का हुक्म करने और बुराई से रोकने पर या कुरान व हदीस के खिलाफ तबलीग करने पर? और दरजज़ेल कुरानी अहकामात के खिलाफ फैलाई हुई बातें तफसीर बिर्राय और तहरीफ मानवी है कि नहीं? अगर है
तो शरअन क्या हुक्म लगता है उनके पिलाने वालों के बारे में। गोरा कुरान रूढ़ी खच कुरान से वही और द्वी से वही अमसिला जिक्र कई और बलाडीर अमसिला जिक्र कई। नंबर 1 कुरान का हुक्म, ए नबी आप लड़े अल्लाह के रास्ते में। सूरतुन निसा 84 आयात। या अय्युहन नबियो सिंगर अजी कुरान करीम की। सूरतुन निसा 84 राकदा कुरान करीम द कम आयत तर्जमे कड़े दे उर्दू की दा जमा पलास के कुरान करीम दे दगा दे अल्लाह पा इरादी सरा सूर्य निसा रावड़े दो 84 आयत जमा मखे तपरोत दे पुश जमुंग पतूर के अल्हम्दुलिल्लाह जंग निश्तखा दा 84 आयत दे पुश फ़क़ातिल फ़ी सबीलिल्लाह ला तुकल्लफ़ इल्ला नफ़्सका। फ़क़ातिल ज़मीर दांता पके मुस्ततर देगा ना और मुबारक कुर्बानी मुखातब दे नुज़क फरमाई ए नबी आप लड़े अल्लाह के रास्ते में कुरान शो कना और दी सवई कुरान के खिलाफ तबलीग। हमारे नबी लड़ने बढ़ने वाले नहीं थे। जमुन नबी जंगे दो जंगुनु मंगुनु वाला नो न कुरान सवई और दी सवई द नबी अलैहि सलाम पासमा हुस्नाव के सराजी नबीयुल मलाहिम किताल और जिहाद वाला पैगंबर और दी सवई हमारे नबी लड़ने बढ़ने वाला नहीं थे। ब्या जिक्र कई कुरान करीम के राजी सूरह आल इमरान 146 आयत वकम मिन नबिय्यिन क़ातला मअहू रिब्बियून कसीर। बहुत से नबी लड़े हैं अल्लाह के रास्ते में और दे सवई रेवंड वाला सवई दगोरा उलमा देवबंद वर पसदा पखबल किताबों की लिखली हाँ दी वही कुरान के खिलाफ तबलीग चीदी कई। लड़ना बढ़ना नबियों का काम नहीं, जंगे दिल मंगे दिल दम्बियों कार न दे। और खुदे सवई बहुत से नबी लड़े हैं अल्लाह के रास्ते में। वकम मिन नबिय्यिन क़ातला मअहू रिब्बियून कसीर। कुरान दे और दी हुई लड़ना बढ़ना नबियों का काम नहीं। दगरंगे सूरह फतह के राजी 28 आयात की द कुरान करीम हुक्म दे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़ार। मुहम्मद अल्लाह के रसूल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथ वाले सख्त है काफिरों पर। और द कुरान खिलाफ तबलीग शीदी की सवई हमारे नबी की मेहनत से सहाबा काफिरों के लिए बड़े ही नरम दिल बन गए थे कि रातों को उनके लिए हिदायत की दुआएं मांगते थे और दिन को इन पर मेहनत करते थे। खबर मंदी पुश कुरान सवई कुरान सूरह बकरा 119 आयत दे वला तुसअलु अन अस्हाबिल जहीम। ए नबी जहन्नमियों जहन्नम में जाने वाले काफिरों के बारे में आपसे कुछ बास पुरस नहीं होगी। वला तुसअलु अन अस्हाबिल जहीम द काफिरों बारे के तान बइस पुख्तन नकीगी चिदा वले रागली दी। और द देवबन उलमा दी पतिसली कली दी दारुल उलूम देवबन वे कुरान न खिलाफ दी तबलीग दा कई एक एक काफिर जो भी जहन्नम में जाएगा इसके बारे में पूरी उम्मत से पूछ होगी। द टूल उम्मत न बदयो यो काफिर पुख्तन कीगी चिदे जहन्नम तवले रागले दे पैगंबर ने न कीगी नो द गडी ज़्यादा ने से पुख्तन कीगी तकम को जाखेले व शाखेले चिताने पुख्तन कीगी। अगी तखरे वही वला तुसअलो ताना पुख्तन बन कीगी न अस्हाबिल जहीम दोस्ताने दस खबरी पुख्तने की ये दयो यो काफिर पुख्तने बद टूल उम्मत न कीगी। दगरंगे सूरह तौबा राजी सूरह तौबा 29 के राजी लड़ो इन लोगों से जो ईमान नहीं लाते अल्लाह पर न आखिरत पर। अगे खल्क सर हो जंगी गई ईमान न पखदे लरी न पोरज रुस्ता नहीं लरी अगी सर हो जंगी गया। और द्वी सवई हमारे नबी ने कभी इक़दामी जिहाद नहीं किया। जमून नबी इक़दामी जिहाद वी कलम न दे करे दासो कोई दादरे वन बंदगान वई अहल दरे वन वई
چا ورپسې لیکلي؟ د دیوبند علما ورپسې لیکلي دي. گوگل کولو کې دا پکې اوس هم پرته ده، دا سنگین فتنه. پوش دغه رنګ قرآن کریم سورہ تحریم دے 9 آیات دے. قرآن کا حکم کیا ہے؟ قرآن کا حکم یہ ہے اے نبی کافروں اور منافقوں سے لڑو. یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم. اے نبی کافروں اور منافقوں سے لڑو اور ان پر سختی کرو. قرآن کے خلاف تبلیغ، دوی د قرآن د خلاف تبلیغ کی کہ ندی سوئی. ہمارے نبی نے کبھی طاقت استعمال نہیں کی، زمون نبی کلم طاقت استعمال کړي نه دی. یعنی قرآن کې مامور پدیو چې طاقت استعمال کا، او دیوی په دغه آیات عمل نه دی کړي، طاقت استعمال کړي نه دی. نو قرآن کې تحریف کوي کنه کوي؟ د رسول الله صلی الله علیه وسلم ګستاخی بے ادبی وک کوي نه کا. دغه رنګ سورہ بقرہ 178 آیات. کتب علیکم القصاص، قرآن کا حکم بدلہ لینا تم پر فرض کر دیا ہے. بدلہ غستل پتا سو فرض کړي شوی دی. قرآن کے خلاف تبلیغ دی، د قرآن پر خلاف تبلیغ څنګه کوي؟ ہمارے نبی بدلہ لینے والے نہیں تھے، زمون نبی بدلہ غستلو والا نو. او قرآن وین کتب علیکم القصاص. پوش سورۃ النساء 101 کی راضی قرآن کریم سوئی کافر تمہارے کل دشمن ہے. کافران ستا سخکار دشمنان دی. قرآن کے خلاف تبلیغ، یہ نفس اور شیطان ہی ہمارے دشمن ہے. نفس رقم ډیر خ جهاد کوي کنه، د دنیا خربوزی ولګانو ویندوانیو کېلو سیوان ور باندې وای دغه نفس سره جهاد دی. یا کله کله وی چې د تزکیه د نفس کې وی دی لار کې وځه. ا تزکیه دې ته وی چې په خوراک موډ کې بس وی تزکیه وشو. یہ نفس اور شیطان ہی ہمارے دشمن ہے اور کوئی دشمن نہیں. زمون بل دشمن نشتا. یعنی کافر او کفر د دې دشمن نه دی، صرف نفس او شیطان دشمنان دي. وغیر د امدا سي غاړي ورکړي چې سیوایم اولان دی وسره نوٹ کې لیکلي، یعنی کافر دشمن نہیں. قرآن کریم سورۃ النساء 101 کی وئی کافروں کی دلی خواہش ہے کہ تم اسلحہ و اسباب سے غافل ہو. سنگ دی یود الذین کفروا لو تغفلون عن اسلحتکم و امتعتکم فیمیلون علیکم میلۃ واحدہ. دغه آیت ترجمه کافروں کی دلی خواہش ہے کہ تم اسلحہ و اسباب سے غافل ہو جاؤ، پھر تم پر حملہ کر دے مل کر. قرآن کے خلاف تبلیغ د دې آیت خلاف دی رزیلان سنگ تبلیغ کئی. اسلحہ و اسباب سے کچھ نہیں ہوتا. خطبہ د طارق جمیل لیکلی لا الہ ایٹم سے نہیں ہوتا. پوش د امریکی یاران دی کنا، د امریکی یاران دی د ایٹم پس چل ختمول غواړي. دلته دا حرامیان وای اسلحہ و اسباب سے کچھ نہیں ہوتا، اس کا خیال ہی دل سے نکال دو، ہمارے لیے صرف اللہ ہی کافی ہے. تبوی جدا بالکل اشک دړې دي د توحید. وليس في شيء من التوحید، تکي توحید سره تعلق نشته. د توحید ناری او د ایمانداری دا سرسری ناری دي، معمولی ناری دي، دخلی ناری دي، ستونی پورې منحصری دي، ستونی نه لاندې محض يهودیت روان دي. سینه د انکار قرآن، د انکار حدیث او د انکار ختم نبوت او د تعظیم اولیاء نسینه بالکل ډکه ده چې نور پکې څه گنجائش نشته دی. قرآن وی وَأَعِدُّوا لَهُ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّكُمْ وَعَدُوَّ اللَّهِ. تیارې ورته وکړئ، اسونه ورته تیار وتړئ، تیراندازي زده کړئ، د خدای دشمنان د خپل دشمنان په ویروئ. او دې سوی اسلحہ و اسباب سے کچھ نہیں ہوتا. بس دغه فضل اعمال ترخ شریف کی ونیسا، او بس دا پسته پسته خله یا د کونی سړي یا د منافق سړي، بس دا پسته خله استعمالوا وی پدې کار کیږي، پس له خو وی کار نه کیږي. دغه رنګي سورہ انفال 12 آیات. قرآن کا حکم
وَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ مارو کافروں کی گردنوں پر، د کافروں په سټونو گزارونو کیا. او دی د قرآن په خلاف څنګه تبلیغ کئی؟ کافروں کو مارنے سے تو وہ بیچارے جہنم میں چلے جائیں گے. وی کافر چمڑ کی آ بیچارے وی جہنم تزی، وی خواری پیو که مسلمان کا جنت تے بوزا. تدوسو گورا رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل لاس یو کافر مردار کړي. یو کافر د سید الکائنات په لاس جهنم ته رسیدلی. التب سوای داعی اعظم د کل جهان خو رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک. پوش دغه رنګ قرآن کریم کې راځي سورہ بقرہ 191 میں، اگر یہ کافر تم سے لڑے تو قتل کر ڈالو، یہی ہے سزا کافروں کی. فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ. قرآن دیکھنا اللہ وی قتل کی جدید سر جنگی کی تم ور سر ہو جنگے گا، قتل کا جہنم تے بوزا. قرآن کے خلاف تبلیغ دی سوئی اگر یہ کافر تم سے لڑے تو کلمہ والی گولی سے علاج کرو، دا کلمی والا پا گولے ورطا علاج ہوگا تاکہ وہ بھی جنت میں جائے تم بھی، چاہم جنت تا لڑشی و تم لڑشی. پوش دا قرآن پا خلاف تبلیغ تا گورا وی دی تبلیغ نمانی علیکہ تبلیغ شرعی منگا منو، و دا مروجہ تبلیغ دا قرآن و دا حدیث و دا دی امت دا تبلیغ پا خلاف تبلیغ منگ دا نمانو. ورسے دلی دا غرنگی ځان سرولے کے سورة النساء 75 آیات. دا قرآن حکم سدے ما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذین ترخیر پوری سورة النساء 75. تمہیں کیا ہوا کہ نہیں لڑتے اللہ کے راستے میں ان مظلوموں کی خاطر جن پر کافر ظلم کرتے ہیں. وما لکم صدر باندی شوی چنہ جنگی گی فی سبیل اللہ. او دی دا قرآن پر خلاف تبلیغ سنگا کئی ہم کیوں لڑے ان کی خاطر جن پر اللہ کا عذاب آیا ہے. یعنی پا کم مظلومانو جے کلا کافران مسلط شی دیوی دا خو پی عذاب راغلے مونگ دا غی دا پارا ولو جنگی گو، ان کے گناہوں کی وجہ سے ان پر اللہ کا عذاب آیا ہے، مونگ دا غی پا خاطر ولو جنگی گو. خدای ورطوی وہ جنگی گئی والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان وہ جنگی گئی دا دی پا خاطر، او دیوی نا دا خو پی عذاب راغلے مونگ خود دی پا خاطر نا جنگی گو. نو خدای یو وی دی بل وی نادر شاه مولی صاحب دے خدای بخی مثال د هیچ کافر دے اور کنا. دغه رنگ قرآن کریم سورہ توبہ ځان سرول کی سور لسم آیات قاتلوہم یعذبہم اللہ بأیدیکما، لڑو اب اللہ ان کافروں کو تمہارے ہاتھوں سے عذاب دے گا. دی سر ہو جنگی گئی رب کریم ستاسو پلا سنو دی تا عذاب ور کئی ہو جنگی گئی ور سرا. او دی دا قرآن پر خلاف تبلیغ سنگ کئی اللہ جب چاہے گا کافروں کو اپنی قدرت سے عذاب دے گا، ہمیں اس کے کام میں مداخلت نہیں کرنی. منگ پدے کے مداخلت نہ کو چا خدے غواری عذاب باور کئی کنا جی کلے خوخی. یعنی جہاد میہاد نشتا خد دی پا دین کی وہ جہاد دا منزلاڑے چوٹی شو کنا. دغرنگ ځان سرول کی سورہ توبہ 39 اگر تم جہاد کے لیے نہیں نکلو گے تو اللہ تمہیں دردناک عذاب دے گا. کہ جہاد تو نوتی رب کریم دردناک عذاب دل در کی. قرآن کے خلاف تبلیغ دید قرآن پر خلاف تبلیغ سنگ کی دی آیت اگر ان باتوں کی دعوت کو پھیلانے کے لیے نہیں نکلو گے تو اللہ تمہیں دردناک عذاب دے گا. کہ د دې شپږ نمبرو د خورولو او د جبر د عقیدې د اشاعت او نشر د پاره او نه وتی الله به دردناک عذاب درکړي. او خدای جهاد یاد کړي، قتال یاد کړي د پاره د اعلی د کلمت الله کو نه وتی جهاد ته الہوی زب دردناک عذاب درکم. او دی محرفینو د الله کلام کې څنګه تحریف کو کدی چورلنډی کیو نه وتی خدای وی زب دردناک عذاب نه درکم. سورۃ النساء 76 یا ایھا الذین آمنوا ایمان والے سورۃ النساء 76 تورے گدا آیت رو با سمجھدا
सूरत النساء 76 नंबर आयत। الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله دا آیت دی ها ایمان والے تو لڑتے ہیں اللہ کے راستے میں، قرآن کے خلاف تبلیغ دی چې د قرآن پر خلاف تبلیغ کې دی سوئی جہاد سے پہلے ایمان بنانا ہوتا ہے، جہاد نمخ کی وہ ایمان جوڑے او دی کی ادریس او دی اللہ مومنان تروسا یا جوڑ ندی دا بکل جوڑی گی خدای خبر۔ اور یہ ایمان بنانے کی محنت کا کام ہم نے ڈرتے ڈرتے کرنا ہے اور کرتے کرتے ہی مرنا ہے۔ او دا د ایمان د محنت کار په یره یره مونږ کوو د یره کې به مونږ مرو پوش دغه رنګ قرآن کریم سورې انفال ځان سره لیکي اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، جب اللہ کی آیتیں ان کے سامنے پڑھی جاتی ہے تو ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے، زادتہم ایمان چرازی سورہ انفال کی وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُ زادتہم ایمان آغا یاد ہے۔ قرآن کے خلاف تبلیغ ددی آیت خلاف دی سنگ تبلیغ کی ایمان صرف ان باتوں کی دعوت کو پھیلانے سے ہی بڑھتا ہے اور کسی چیز سے نہیں بڑھتا۔ دغه د چورلنډیو د الیاس د جماعت مخصوص دا خبره چې کې ایمان پدې بڑھاویږي زیاتیږي په نورو خبرو آیاتونو قرآن سره ایمان رڼا کې زیادت وینه راځي خدای سوی او دوی سوی پوه شئ۔ دا هم تقریبا زما د لاس کې تاسو وګورئ بس دا صفحې سره فړه و دا تحریفات ورته راغون کړي دا هم په لس کلیپونو کې نه کېږي، لس کلیپ دا نور وړي لس درسونه دا کتاب ځان ته پیدا کې سنگین فتنه او دا څومره تحریفونه چې کړي دي نو بس هغه بیا وګورئ په آخر کې بیا دی وایي قرآنی احکامات کے خلاف تبلیغ کے نام سے پروپیگنڈا پھیلانے والا یا دعوتی کام اللہ کے راستے میں ہے یا شیطان کے راستے میں ہے پوښوي نو دا استاد فیصله وکي چې دا د خدای په لار کې راوتی او که د شیطان په لار کې راوتی دي۔ بیا بل سوال هم تینه شوی دی خام قرآنی احکامات میں صرف ایک آیت جہاد کے انکاری، باقی تمام نیک اعمال پر مسلمانوں کو لانے اور سارے کافروں کو مسلمان کرنے کے بھی یہ منکرین جہاد جنتی ہے یا جہنمی، محض جہنمی ہے، اس میں کوئی بھی جنتی نہیں ہے انشاءاللہ۔ پھر دویم سوال کئی کیا فرماتے ہیں علماء دین مندرجہ بالا قرآنی احکامات کے خلاف پھیلائی ہوئی باتیں تفسیر بالرائے اور تحریف معنوی ہے کہ نہیں؟ بالکل ہے، اگر ہے تو شرعاً کیا حکم لگتا ہے؟ اسلام سے خارج ہوا ہے یہ حکم لگتا ہے؟ کیا حکم لگتا ہے بھائی ان کے پھیلانے والوں کے بارے میں؟ بس حکم یہ ہے کہ یہ اسلام سے خارج ہوا ہے، ملحدین ہے، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اور یہ سب کے سب گمراہ ہے، بس یہ فتویٰ ہے اور تو کوئی فتویٰ نہیں ہے نا۔ نو دا پوښ په خبره باندې 52 صفحه کې یو زبردست واقعه هم لیکلې ده سنگین فتنه، 52 صفحه کې یو ډېره ښه کیسه هم لیکلې ده، دا کیسه به ستاسو په کار هم شي ښه۔ صفحه نمبر 52 حجاج ابن یوسف سے یہودوں کے عالموں نے آ کر کہا کہ جنہوں نے حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کو کانا نہیں کھلایا تھا کہ آپ نے قرآن کریم پر اعراب لگائے ہے لہذا ابو کو اتو کر دے۔ قرآن کریم کی راضی گنا چی دیو علاقی تراغلل او داغین طلب د ملمستیو کو فابو ان یضیفوهما اغین کارو کو چې ملمستیا ورته ورکی نو يهوديانو حجاج ابن یوسف توی چې ته په قران کریم سم دا اعراب لیکي زبر زیر پیخ خیر دے دا ابو اتو کا کنه موږ دومره پیسې درکو۔ پوش حجاج ابن یوسف نے جواب دیا کہ آپ لوگ اندر تشریف لائے، راشی دن نراش اس طرح روٹے کو، میں ابھی تھوڑی دیر بعد تمہیں بلاتا ہوں۔ پھر اس نے جلاد کو بلایا اور کہا کہ ان کو بلا بلا کر ایک ایک کی گردن اڑا دو۔ یو رزیل راغواړه يهودي او سټ ته وهه چې پته ولګي د توس بیا خو برغله
پوش په خبره باندې نم کنومت العروس نو کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ کانا انہوں نے نہیں کھلایا اور یہ مجھ سے قرآن کریم میں تبدیلی کروا کر کہلانا چاہتے ہیں کہ کانا کھلایا تھا، لہٰذا یہ لوگ میرے مقابلہ اللہ تعالیٰ سے کروانا چاہتے ہیں۔ افسوس نگورا ٹولی بھی مڑک اس گورا دے ہوئی مولا سے بخا افسوس کہ امت کا ظالم ددی امت ظالم ترین سڑے چے 1 لاکھ نے بر مڑی کڑی دی پدی کے اکثر صحابہ کرامو زرگون تابعین و علماء کرام دی پخپل لا سے قتلی۔ افسوس کہ امت کا ظالم حجاج ابن یوسف تو قرآن کریم میں با کی جگہ تا کرنے کو تیار نہیں کہ اس سے انکار قرآن ہو جائے گا۔ اور آج کے بزرگ ریونڈیان یادی ریون بزرگان اداسی و بزرگان اداسی اور آج کے بزرگ قرآن کریم کی ہر آیت کا ترجمہ ہی بدل دیتے ہیں تو امت کا انجام کیا ہوگا بھائی؟ بہت برا ہوگا، سارے امت نقصان میں پڑ جائے گا۔ کیا ہوگا؟ پدیم خدای رحمو کی صرف سوالات ہی کڑی دی لکه استفتاء غوندې کړی ده داسې ټیټ پې نه راځي لکه ما غوندې چې ورشي پی کہ گندگی کا آیا ہے کیا ہوگا؟ اسی طرح یہ امت عامل قرآن بنے گی یا تارک قرآن بنے گی؟ تارک قرآن بنے گی، مخالف قرآن بنے گی، مخالف حدیث بنے گی، مخالف اجماع بنے گی، کیا بنے گی؟ بس سوال کړو خبره نور پرېښې ده هلکه تاسې پوه شوې په خبره باندې؟ نو دی ورپسې بل چې دا جماعت تحریف کوي دغه رنګې ما درته حواله درکړې وه د ملفوظات الیاس که ستاسو یاد شي حواله مې درکړې وه که نه د کنتم خیر امتین وي د دې تفسیر ما باندې خوب کې نازل شوی دی پوش او تاسو د انبیو په رنګ د خلکو ته راویستلی شوي ملفوظات الیاس 47 صفحه ځان سره ولیکئ 39 کینه لکه مخکم نرتما ویلی وخا ایک بار فرمایا خواب نبوت کا 46 واحد صاحب بعض لوگوں کو خواب میں ایسی ترقی ہوتے ہیں کہ ریاضت و مجاہدت سے نہیں ہوتی کیونکہ ان کو خواب میں علوم صحیح القاء ہوتے ہیں جو نبوت کا حصہ ہے، پھر ترقی کیوں نہ ہوگی؟ علم سے معرفت بڑھتی ہے اور معرفت سے قرب بڑھتا ہے، اس لیے ارشاد ہے۔ پھر فرمایا آج کل خواب میں مجھ پر علوم صحیحہ کا القاء ہوتا ہے، اس لیے کوشش کرو کہ مجھے نیند زیادہ آئے۔ خشکی کی وجہ سے نیند کم ہونے لگی تھی، اب میں نے حکیم صاحب اور ڈاکٹرز کے مشورت سے سر میں تیل کی مالش کرائی جس سے نیند میں ترقی ہو گئی۔ آپ نے فرمایا الیاس یادی خان کہ اس تبلیغ کا طریقہ بھی مجھ پر خواب میں منکشف ہوا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ کی تفسیر خواب میں القاء ہوئی کہ تم یعنی امت مسلمہ مثل انبیاء علیہ السلام کے لوگوں کے واسطے ظاہر کیے گئے ہو۔ تاسو د امت مسلمه د انبیو په مثل خلکو ته ظاهر کړي شوي ای، د انبیو د مماثلت او د مساوات او د همسرۍ دعوت او کنه ده قرآن کې تحریف دی کنه دی پښتو باندې پوښ اخرجت اور اس مطلب کو اخرجت سے تعبیر کرنے میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ ایک جمع جم کر کام نہ ہوگا پیوزی کی مکی نہیں اخرجت کی ودیت اشارہ ده تشکیل ته وځي لارو کې وځي گشتونه وکي دا د قرآن د آیت تحریف دی کنه دی؟ یاره د 14.5 کاله دی امت کې یو عالم وخایا کاغه دا تفسیر دا ترجمه بیان کړي نو زمونږ ته وخایا او پتا باندې په خوب کې نازل شو خو شیطان تر ته پزړه کې درواچه ولا او ته رحمان ته منسوبې دا دی بل کفر خبره باندې پوښ د شیطانی او د رحمانی تفسیر فرق نشي کولای۔ دا زما پلاس کې تحفۃ للمعی دی ښا تحفۃ للمعی شرح سنن الترمذی ابواب الطلاق واللعان تا باب ما جاء فی الفی سلورم جل پوش حضرت اقدس مولانا مفتی سید احمد پالنپوری محدث دارالعلوم دیوبند
او ترتیب جناب مولانا حسین احمد صاحب پالنپوری فاضل دارالعلوم دیوبند. پوښي په خبره باندې ودا د دیوبند شاخ دی. نو دیوبند څومره ډزولې دی بیا غي ته وګوره کنه. د دیوبند کتابونو حواله زور کوم یو میاشت ټیم په لګي په دی باندې یو میاشت ټیم. 109 نمبر صفحه ولیکي تحفة الالمعي صفحه نمبر 109. اول خو مناظرې ته نه راځي چې راشي و 3 غنټې ټیم وغي ته خو پته چې دا خو مونږ کې دومره عیبونه دي او دومره سوړي راکی دي چې هغه په یو میاشت کې نه ختميږي. دا خو کزه دې پریدم او پارام ورته کینم او شور نه کم او دا ټوپونه او چغي او کیسې جوړې نه کم. نو دا خو د دنیا ته دا مسله واضحه کیږي په شرمونو باندې شرمېږو. ناول نوې چې شپږ بکسانی د خلاصي کسان ځان سره اول نه راوستي چې کله زګیر شم تبا غزینه خندا کې تبدی زینه کې او تبا غزینه چغوي او شور بکې کارغان غونډه بار اخلاصيږي. نو ما ودی بیا په شریک خلاصه وي پوش دروغ پکې یو ته چشمه چولې وي دی به تلاوت شریف کوي بالکل کولاشه راوستي وي دا صدر شریف دا صدر صاحب دی او یو پکې بل سپیره پیدا کړی وي دا قطب صاحب دی او دا فلانی صاحب دی او دا ډنګلی صاحب دی. دا د دې مناظرې دی د مناظرو حال ته خو چې څنګه د مناظرې اصول لی زیر ته څنګه مخې تقدم پاغي مخې تراشه بیا ته وګوره چې په شرمونو شرمېږي کنه شرمېږي لکه چې شرمېدلې. صفحه نمبر 109 د تحفة الالمعي شرح د ترمذی سلورم جلد 109 صفحه ده. मगर अब तबलीगी जमात के अहबाब मुसलसल ये गलती कर रहे हैं और उनको इस बात पर इसरार भी है कि हमारा काम फी सबीलिल्लाह है. यहाँ तक बात ठीक है. نو دا کوم دیوبندیان دي ودی چې د خپل کار د فی سبیل الله وي دا خبره تردیزی پوری صحیح ده. زور توایم چې دام غلطه ده. دا فی سبیل الله کار نه دی دا فی سبیل شیطان لګي. ځکه تاسو د دې باره کې وای چې دومره بکواسات پدې کې موجود دي. نو چې کم سړی کې دومره بکواسات موجود هغه د خدای په لار کې نه د شیطان په لار کې وي پوش. پھر مجاہد فی سبیل اللہ کے سلسلے میں جو آیت و احادیث ہے ان کا مصداق اپنے کام کو قرار دیتے ہیں. یہ ان کی غلطی ہے غلطی نہیں جی یہ کفر ہے. قرآن کی تحریف کوي کنه نو چې تحریف کوي غلطی خدا او غلطی کوم غلطی د سنگینه غلطی د چې کفر ورته ویلی شي. هغه څه قدیم بس د چل ول کوي کنه گزارم به کوي او په چل ول کوي. बस ये बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि जो आयत व हदीस मुजाहिदीन के साथ खास है तबलीगी काम इनका मिस्दाक नहीं. हदीस शरीफ में तलब इल्म को फी सबिल्लाह करार दिया गया है मगर कोई भी शख्स तालिब इल्म के लिए इन आयत व हदीस को साबित नहीं करता और अहले बैत के तमाम फ़ज़ाइल हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु अन्हु के लिए साबित नहीं करता. इसी तरह तबलीगी काम बिलाशुबा दीन का काम है मगर इस काम को इन आयत व हदीस का मिस्दाक करार देना जो मुजाहिदीन के लिए है सख्त गलती है. दा सख्त गलती है यानी दी तहरीफ के लिए गया दा दी यो हवाला दा दी किताब दोइमा हवाला 552 صفحه عمده غجل 552 صفحه تحفة الالمعي شرح سنن ترمذی د سید احمد پالنپوری سلورم جلد 552 صفحه. लेकिन तबलीग वालों ने इन आयत को आम कर दिया है और आम नहीं किया बल्कि अपने काम के साथ खास कर दिया है. वो तबलीग ही को जिहाद कहते हैं. दूसरे दीनी कामों का मसलन दर्स व तदरीस और तसनीफ़ व तालीफ़ वगैरह को जिहाद नहीं कहते बल्कि इनके आवाम तो इनको दीनी काम भी तस्वर नहीं करते. कम चे तबलीगियान व आवाम दी जिहाद ता तदरीस ता तालीफ़ ता तालीम द दीन ता द सर द दीन कारवाई ना. और जब उन्होंने दावत व तबलीग को जिहाद करार दे दिया तो जिहाद के फ़ज़ाइल में जो आयत पाक और हदीस शरीफा आई है इनको दड़ते से दड़ले से अपने काम पर मुंतबिक करते हैं. यह सिलसिला जो तबलीग वालों ने शुरू किया है सही नहीं है. उली के वे कुफर दे लेकिन तहरीफ लिखे तारीफ की कहना. पहले अब्वाबुल बुयू के शुरू में मैं बता चुका हूँ कि जिहाद एक इस्लामी इस्तिलाह है
और जब कुरान व हदीस में यह लफ्ज़ बोला जाता है तो इससे क़िताल फ़ी सबीलिल्लाह मुराद होता है। अलबत्ता बास कामों को जिहाद के साथ लाहिक किया गया है, इनके लिए ये इल्हाक़ ही फजीलत है। जैसे हदीस है, मन खरज फ़ी तलब इल्म फ़हुव फ़ी सबीलिल्लाह हत्ता यरजिअ, इसमें नबी करीम अलैहिस्सलाम ने तलब इल्म को फ़ी सबीलिल्लाह करार दिया है। ये इल्हाक़ ही तालिब इल्म की फजीलत है। इसी तरह दावत व तबलीग के काम फ़ी सबीलिल्लाह के साथ इल्हाक़ किया जा सकता है और ये इल्हाक़ ही इसकी फजीलत होगी। कुरान व हदीस में फ़ज़ील जिहाद की जो आयतें और हदीसें हैं वो सब फजीलतें न तालिब इल्म पर मुंतबिक की जा सकती है न तबलीग वालों पर। यह ख़ास बात याद रखनी चाहिए। दादे बला उम्दा किताब 3 सफ़े बाद सफ़ा नंबर 555 के नंबर सफ़ा नंबर 555। जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्ला मिली कि हिरक़ल शाहिरुम 40,000 का लश्कर जरार लेकर मदीना पर चढ़ाई करना चाहता है और मुक़द्दिमतुल जैश बल्क़ा तक पहुँच गया है, तो आप 30,000 का लश्कर लेकर इसका मुकाबला करने के लिए निकले और तबूक तक गए जो जज़ीरतुल अरब की सरहद पर है, और वहाँ 20 दिन क़ियाम किया मगर कोई मुकाबले के लिए नहीं आया। तो आप ज़फ़रमंद वापस लौटे। आगे बढ़ना मसलहत के ख़िलाफ़ था। जब मदीना मुनव्वरा करीब आया तो आपने फरमाया, रजअना मिनल जिहादिल असग़री इलल जिहादिल अकबरी ज़ाहिबन इलल जिहादिल अकबरी, यानी हम छोटे जिहाद से लौट आए, अब बड़े जिहाद की तैयारी करनी है। इस हदीस का बाज़ लोग ने यह मतलब समझा कि तीर व तफंग की लड़ाई तो लड़ चुके और ये छोटा जिहाद था, अब दिल से लड़ना यानी खानकाहों में बैठ कर अल्लाह अल्लाह करना है और ये बड़ा जिहाद है। दावत तबलीग वाले भी यही कहते हैं कि तबलीग के लिए निकलना बड़ा जिहाद है, ये मतलब सही नहीं। खबर बानी पुश बाजी शेखान आवाज़ जबरिया अगी दी हदीस भी गलत तर्जमा कई वे दगा मतलब द हदीस न दे। अगर इमाम रब्बानी रहमतुल्लाह अलैह दी सही महमल बयान करे खो बिया पैदा देवबंदी उलमा च अतफाल शरीयत दी दा ख़ुरान बियाल तजदी ज़हन शरीफ पे कार ने कही। खबर बानी पुश हदीस हम सही दे सही महमल हम लरी खो, लेकिन दा अतफाल शरीयत दी और अगर मकतूब शरीफ का जोज दरता मकतूबात शरीफ रागवाड़ा मदरतवे मगजान द तुलानी वक़्त गवाड़ी नगी के जान खबरी ताजी पर खबर बांधी पूछ फिकर बस सफ़ा नंबर 135 बांधी लिखली द मलफूजात सफ़ा नंबर 135 पूछ पर खबर बांधी दाखपल चुरलंडे यादी खा फरमाया, हमारी ये तहरीक दुश्मन नवाज दोस्कश जमुंग दा तहरीक दा कम कार ची दी रवान कड़े दर पदर खोरे पसर ची गिरजी दा दुश्मन नवाज दे और दोस्कश दे समाना दी के दा काफिर व इकराम व ताजीम दे दागी बनाजे दागी तमिल मस्तिया वर के डोडे वर तके और जिकम मोमिनान दी अब जलील के वगब समरा कागे खराबे बे और द सहाबो बारे के सराजी अशद्दउ अलल कुफार रहमाउ बैनहुम प काफिरान वगी सख्ती को उन क्यों और खपल दरमियान की अबल बांध रहम और मेहरबानी को उन क्यों और दस गुल खोड़ली प खबर बांधी पुश दगरेंगे मलफूजात सफ़ा नंबर 97 में जान सरौली कई मलफूजात सफ़ा नंबर 97 दो सोरीखा मलफूजात सफ़ा नंबर 97 फरमाया, मेरे नज़दीक हकीकी दिन ये है कि इस आलम के असबाब को अल्लाह ताला के अम्र तकवीनी का पर्दा समझने लगे। अदी आलम च सुमर असबाब दी पर दुनिया के कना दा द खुदे ताला द अम्र तकवीनी द पारा पर्दा समझ का दा यो पर्दा दा खदा खुदे पर्दा कजा असबाब उस बस के उस वरीखा और ये यकीन करने लगे और दा यकीन कई कि इस पर्दा में करने वाले कोई और है।
پدې پرده کې دنه پردې نه اخوا کوونکې ذات یو بل له مقصد دا نعوذ بالله چې د انسان سکی په حقیقت کې دی نه کې دا مجاز کې لګیا دی حقیقت کې کول والا یو بل څوک دی سمانا دا مونږ چې ته کې دا په حقیقت کې ته نه کې پردې نه اخوا یو بل ذات لګیا دی دا خدای پاک کوي نعوذ بالله دا زنا چې زانیان کوي دا دی په حقیقت کې نه کوي پردې نه اخوا یو بل څوک دی وي دا هغه کوي نعوذ بالله دا خدای ته کنزل دی که خدای ته کنزل نه دی دا صریحي کفر دی که صریحي کفر نه دی د دې داسې کفر غمړه يهودیت کې بس وک مثال پیش نه کی دهریت کې بس وک مثال پیش نه کی مجوسیت کې بس وک مثال پیش نه کی دا څومره کفر جدي غرول او غغړی اوس بعضی حضرات سړی په دې رانیولې چې ته د الله تعالی د کلام او د مخلوق د کلام په درمیان کې فرق نه کی هغه په تعویل دو کې زوی مچ الله تم صفت د کلام ثابت دی لکه بنده ته چې ثابت دی زما دا مقصد دی او دا غټي غټي خبرې ورته پریخي چې دا غټي غټي خبرې په کتابونو کې لیکلي علماء دیوبند ورپسې لیکلي الته خو بیا دا حضرات هم یریږي چې بیا راته محبوبیت هم کمیږي مخالفین راته جوړیږي یغه تبلیغي حضرات تم دادونه ور کوي کنه پملا باندې ټپي داد ورته ور کوي بهر حال دا بل کتاب دې زما پلاس کې تبلیغ کا مقامی کام تبلیغ کا مقامی کام صفحہ نمبر 144 پوښوي صفحہ نمبر 144 پدې کې لیکلي چې دا کم کار ز کوم دارته حضور صلی الله علیه وسلم په خوب کې راغله اس واقعے سے یہ ثابت ہو گیا کہ ہر حال اور ہر کام میں حضور صلی الله علیه وسلم والا طریقہ شرط ہے او دا مونږ ته حضور علیہ السلام دا طریقہ خودلې ده او په خوب کې مونږ ته راغله او غره ته دا طریقہ وی خودلې ده نعوذ بالله دلته دا لیکلي دي او ما درته مخ کې ویلو چې ګورې د دې سره کم کسان ګرځي دا ډیر خوشاله دي چې بس مونږ ته جنت ټیکټ ملو دي نو ګورې دی په خپل کتابونو کې دي تم د ایمان نه محروم ویلي دي ښا دا زما پلاس کې کتاب دے نوم دے حضرت مولانا محمد الیاس اور ان کی دینی دعوت په صفحه نمبر 35 باندې لیکلي چې ګورې دا یو معتمد کتاب دی پدې کې د معتمد اشخاصونو د الیاس په حواله خبره نقل کړي شوې دي د دې صفحه کې 223 نمبر صفحه دان سره ولیکي 223 نمبر صفحه پوښښ په خبره باندې 223 صفحہ اور جب تک تبلیغ کے لیے 4 مہینے ملک در ملک پھیرنے کو اپنی قوم میں جز زندگی بنانے کی کوشش کے لیے پورے اہتمام کے ساتھ آپ لوگ کھڑے نہیں ہوگے وچی په پورا ملک کې د دې کار د پاره چې تاسو دا د خپل ژوندۍ جز نه ګرځولې ټول عمرم نه لګولې نو سوي اس وقت تک قومیت صحیح دینداری کا مزہ نہیں چکے گے اور حقیقی ایمان کا ذائقہ کبھی نصیب نہیں ہوگا چې عمر دینی لګولې او سلور میاشتو لذي او سلوي خرزو لذي او دریو ورځو لذي او کال لذي وې د حقيقي ایمان نه محرومي او حقيقي ایمان ته یا نصیب شوه نه دي دا دی یوا دا غرنګي اوم دغه کتاب ځان سره ولیکي صفحه نمبر 15 صفحه نمبر 15 پوښی जब तक तबलीग के लिए 4 महीने मुल्क दर मुल्क फेरने को अपनी कौम में जुज़ जिंदगी बनाने की कोशिश के लिए पूरे एहतिमाम के साथ आप लोग खड़े नहीं होगे इस वक्त तक कौमियत सही दीनदारी का मज़ा नहीं चुकेगी और हकीकी ईमान का ज़ायका कभी नसीब नहीं होगा अब तक जो मकदार है एक आरिजी है दाजिसुमर ईमान दर तहसिल ली विदा आरिजी ईमान हकीकत हकीकी ईमान नतया महरूमी उज़वी पूरा उम्र पके लगावा د سلويخت والو سلور میاشتو والا د امن اسلام او د حقيقي ایمان نه محروم کړي دي هم دغه دینی دعوت سفر بردان سرولی کوي یو 50 پدې کې د صحابیت داوی کړي ده صحابیت داوا یو 50 صفحه ده 51 نمبر صفحه غالبا د مخ کې حوالو کې د یو کتاب په حواله مونږ ویلمو امی جی مولانا پر بہت شفیق تھی
फरमाया करती थी कि अख्तर मुझे तुझसे साहबा की खुशबू आती है। कभी पीठ पर मोहब्बत से हाथ रखकर फरमाते, क्या बात है कि तेरे साथ मुझे साहबा की सी सूरती चलती फिरती नजर आती है। पखीटा बे ورتلاس کې خود په دې میده باندې چې د ګن نډکا وا او ورته به وی وسه چل دیتا سره د صحابو صورتونه ګرځي را ګرځي ماته په نظر راځي. پوښې په خبره کچاو وی چې پیغمبر علی السلام باذن الله مجالس د خیر ته احیانا حاضرېدلی شي، ودا خو د حاضر ناظر عقیده ده او دا خو د بریلیانو ده او دا خو شرک دی. او کله اختر الیاس په خوا کې داغه نیات او داغه مورته د صحابو صورتونه ګرځي را ګرځي هغه ورته حاضرېږي نو دا خیر دی، د توحید دی. ای شرمېدل شرم نه درځي مړه. او ویتا نه مانه د صحابو بین راځي، د صحابو بین بچانه چانه زی لکه چې څوک صحابي وي یا د صحابو سره ناست تابعی وي نو دا غي دغه د صحبت اثر پکې وي دغه نه بيزي. نو دا خو د شر القرون سړی او یو چاړه سړی خپل کتابونو لیکلي جبه کې لکنتو مانځ کې درې دینه شو خپې بیره پیدي او داس به ول درې سلور کسانو کولو نو دنه د صحابو بین د کمزین راغو دا سه بیکاره مردار سړی د صحابو بین دا سره زین لذي په خبره باندې پوښوي. د نیاس پګمی خراب وي خدای خبر د خوارج بیت نتلو دی ول کدا د صحابو خوشبوئی ده ناغي د سپګمو علاج پکارو پوش. او په دغه کتاب باندې لیکلي 240 صفحه 240 صفحه. ایک مرتبہ اپنے عزیز مولوی ظہیر الحسن صاحب ایم علی علیک سے فرمایا جو ایک وسیع النظر عالم ہے. استازو په نظر کې وسیع النظر عالمان مونږ ته معلوم دي کنه. استازو هغه سانویو کاړویو دا ټول مونږ ته معلوم دي چې وسیع النظر چاته وایي هغه ټول مونږ ته معلوم دي چې څومره وسیع العلم او وسیع النظر علما دي. نو الیاس دی مولا توی ظہیر الحسن امیر سیبتا میرا مدعا کوئی پاتا نہیں، زما مدعا سوک معلوم ولی نشی. لوگ سمجھتے ہیں خلق هم پدی دوکه کی گزار کړي خلق وہی کہ یہ تحریک صلات ہے چې دې کې و منزد کی. میں قسم سے کہتا ہوں ز قسم پر ذل جلال خرم کہ یہ ہرگز تحریک صلات نہیں. د منز د خودلو تحریک میں نه دی شروع کړي. ایک روز بڑی حسرت سے فرمایا، یو ورځ ډیر په حسرت سره ویل کہ میاں ظہیر الحسن ایک نئی قوم پیدا کرنی ہے، یو نوې ډله په دې مسلمانانو کې پیدا کول غواړم. مشران یې سلی کلی دي او دا د کوتو بوتو زامن چې دا روان دي چې مړه منز بس د کې کلمې بس د کې منز بدی صحیح او سبس د کې او ترازه نو دا منز نزد کې ایمان نه په خلاصيږي. دا چې څومره ډمان دي او څومره د اجړاګانو چې پدی کې ورغلي دي اډم توب اجړاتوب ورته ډیر خو یو ګناه وکنه کافر خونو کنه او دا جدي ته ورغلو عقیدین لاړه لاسونه وینځلخه جبریه ک عقیدی ورته خرابې کی ایمانونه تینه لوټ کړل دا خو د ایمان ډاکوان دي کنه. ځکه خو امام غزالی رحمت الله علیه فرمایي چې امی سړی کغلو زناو کی دا ګناه د خدا ګناه کم ده د دې ګناه نه چې په دین کې د علم نه بغیر خبرې کوي. اجړاګانو چې دا ګناهونه کول دغه ګناه وخو کافر کېدی نه، دا چې منبر ته وخته یو د دین خبرې کوي او کینه چک بواچي او دا بواچي وغه وکو نو په دې خو کافر کیږي. خو دې تبو برباد کا اډم توپ دل د دین خو چې اډم توپ هم کول او غدل د دین خو. طالبانو پوښو زما په دې خبره باندې مخکم در تماویلو چې دیوی دا د علامه زکریا صاحب مشن نه وداغه کار دی اداغه رجوع در تما ثابت کړي وکنه. رفع حجاب سنت الیاس صفحه نمبر 128 او 127 دا ګوره دیوبندی عالم لیکلی ښه قاری ابو محمد دیوبندی لیکلی دغه د نوم په غټ غټ لیکلی ګوري وته او تاسو دې کتاب ته ورشي صرف د دیوبندیانو حواله ورکړي دي او سخت تایید د دې خلکو کړي خو ورسره به دیوبندی علماء په اقوال سم دربولم دي سم ردودي پکړي. پوښ دا نه بریلی لیکلی او نه کم سیفی لیکلی او نه یو عام سړی لیکلی دا دیوبندی مولا صاحب لیکلی او د الیاس په خرافات وی لیکلی چې دا سوکو په صفحه نمبر 128 لیکلی دي.
صفحہ نمبر 127 و 128 وہی تیسری بات یہ ہے کہ یہ کام ایسا پیش کیا جاتا ہے کہ یہ کام جہاد سے افضل بلکہ ام الحسنات قرار دیا جاتا ہے، اور دوسرے سارے اعمال کے مقابلے میں اس کے مقابلے میں ہچ ہے، اور اس کو انبیاء علیہ السلام کا کام بتا کر کیا جاتا ہے۔ اس کی وجہ سے لوگ جوک در جوک اس میں نکل کر اس کے ہو جاتے ہیں، لیکن ایسا کوئی کام نہیں، نہ یہ راہ نجات کا سبب ہے اور نہ یہ کام انبیاء علیہ السلام کا کام ہے، کیونکہ یہ کام سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور سنت اصحاب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی بجائے یہ سنت الیاسی ہے جو سراسر بدعت ہے، سراسر بدعت دے الیاس سنت دے۔ یہ کام مرزا الہی بخش نے حضرت الیاس کے وساطت اور عبد الرحمن نامی ہندو کے بیٹے کی مدد سے جہاد کے متوازی شروع کیا۔ داد یو ہندو پلاس مرزا الہی بخش چاغم ہندو وداغ شروع کرے دے، لکه دې کتاب په 15 صفحه کې لیکلي چې مرزا الہی بخش سوکو د هندو پوښ په خبره باندې 15 صفحه کې لیکلي دي۔ دعوتی کام کی ابتدائی تاریخ حضرت مولانا الیاس صاحب اس کام کے بانی ہے، لیکن اس کام کی ابتدائی تاریخ کچھ اس طرح ہے۔ صفحہ نمبر 42 تبلیغ بالیقین کاری نبوت ہے، در ونڈیانو کتاب دے داغی حوالے ورکڑے دا۔ مولانا اسماعیل صاحب جو مولانا الیاس صاحب کا والد محترم تھا، جنجانہ میں رہتا تھا، جو اس وقت علمی مرکز تھا، وہاں مولانا صاحب مستجاب الدعوات ہونے پر مشہور ہوئے، اور ساتھ ساتھ دم اور دعا کے لیے لوگوں کا آنا شروع ہوا۔ لوگوں سے تنگ آ کر آپ صاحب بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ د الیاس پلار مولانا محمد الیاس در ونډیانو د کتاب حواله ورکړي ښه په مستجاب الدعوات مشهور خلق به دعا دمونو تراتله دي تنگ شو، اور غیاس پودا پہنچ غیاس پودی تو تختیدو جو مرزا الہی بخش کا بنگلہ جائیداد اور ایک چھوٹی سی مسجد تھی دے لکلی داغ کور تا ورغیخا۔ مرزا الہی بخش کون تھا؟ مسلمان کے لباس میں ایک انگریز تھا، اور دغه ہندو پلاس او دی مولانا محمد الیاس پلاس دارے ونڈی مشن شروع کړي دي، الکه زه وایم که دیوبندي علماوی لګیا دي، نو چې د خپل کتاب نه یو سړی خبر ني او ویني دا زمونږ د علماء دیوبند شاخ د دین کار کوي او د بدعت مخالفت کوي او د شرک مخالفت کوي او توحید خوري د توحید خدمت کوي، نو غول خوري کنه خوري غول خوري کنه کتابونه یې لیکلي علماء یې لیکلي او دې سوي لګیا دي تعریفونه کوي، نو دا دی اوا پوش رفع حجاب صفحہ نمبر 56 کی لکلی رفع حجاب صفحہ نمبر 56 دا کتابونه ځان د پیدا کوي ښه دا سړی راټینګ کوي د ما تر وړو تاسو ته امروړي ښه او پیسې ورته ورکوي غریب سړی دی ګوریا سينه جی هم د خیراتی دي نه وانه نو دا وہی بقول طارق جمیل صاحب کہ مسجد عائشہ فیصل آباد کے بیان میں اگی کی دا ویل کہ بدر احد خندق ہمارے ہاں کوئی دلیل نہیں ہے، صحابہ کرام کی زندگی سے ہمیں کوئی راستہ نہیں ملے گا، ہمیں پیچھے جانا پڑے گا، بنی اسرائیل سے ہمیں راستہ ڈھونڈنا ہوگا۔ علیہ تو بنی اسرائیل پسے زی ما ته بدر دلیل نه دی، احد دلیل نه دی، د صحابو زندگی دلیل نه ده، خندق دلیل نه دی، مونږ به رستو خلکو پسې ځو، بني اسرائیلو ته به ګورو، لار به خپله هلته ګورو، نا خو په میدان تیغ کې خرخ پشي وو چې فاذهب انت وربک فقاتلا ان هاهنا قاعدون، ته به د هغې په لاره ځي که ته به د صحابي خبره کې چې نبي علیه السلام ته وایي چې موږ د موسی علیه السلام قوم نه یو چې هغه ته ویل چې فاذهب انت وربک فقاتلا، زموږ د په ذوالجلال قسمي که ته راته وایې چې په دې سمندر د اسونه ورګډي کوي موږ ستا په امر په دې په سمندر هم ورمنډه کوو، موږ به دنه مال او بچي او مور او پلار قربان کو، موږ بني اسرائیل نه یو یا رسول الله، ته به د صحابو په لاره ځې که ته به بني اسرائیلو کې خپله لار ګوري،
خو موږ ته پته ده چې د يهوديانو شاخ یې د هغې ټټوان یې د هغې چمچې یې نو ځکه هغې پسې ځئ هغې پسې ور روان یې پوه شوئ په رفع حجاب لیکلي صفحه نمبر 9 کې ښه وی کله کله دا کار چې نوی شروع شو نو په دې باندې علماو کتابونه لیکل ردونه پې کول نو علامه زکریا صاحب را پاسېدو او په دې لاره باندې تبلیغ باندې څومره اعتراضونه چې کېدل یو کتاب یې لیکل او کتاب ما سره شته پرون مې یوړم چې وګورم چې دې کې څه لیکلي دي ما یا کتلی نو خو دې د رفع حجاب سنت الیاس کې د هغې تذکره کړې ده دا ورخه क्योंकि इब्तदाई वक़्त में हर तहरीक का शुरू करना मुश्किल होता है क्योंकि मेहनत करने वाला कमज़ोर होता है और मना करने वाले मजबूत लेकिन जब तहरीक थोड़ी मजबूत होती है तब वो शहर और आबाद व जगहों को निकलती है। इसी तरह ये तहरीक पहले पहले मेवात के जुहला दा तहरीक अवल मेवात के जुहला और गैर मारूफ जगह में शुरू हुआ न कोई तनकीद न कोई इख्तिलाफ लेकिन जब आहिस्ता आहिस्ता ये काम मारूफ होने लगा तब इस काम पर उलमाए हक ने एतराज़ात शुरू किए लेकिन अब ये तहरीक एक इस्लामी और नज़रियाती तहरीक बन चुका था। बहुत से उलमाए हक सादगी या नावाकिफ़ी की वजह से इसमें फंस चुके थे। एतराज़ों का जब सिलसिला शुरू हुआ तो शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया साहिब ने एक किताब लिखी तबलीगी जुमात पर एतराज़ात और इनके जवाबात। इस किताब में सवालात की तफसील नहीं सिर्फ जवाबात लिखे गए हैं अगरचे उसूल ये है कि पहले सवालात लिखे जाते हैं फिर जवाबात दिए जाते हैं। बहरहाल ये शेख साहब की अपनी बसीरत था चिदा से कार्यों को खबर बांधी पुश और किताब जमा सर मौजूद थी अब ज़गूरम या बदागे जवाबुन इंशाल्लाह यो मौका बांधी को वक्त बरश नो दा पा संगीन फितना 2 صفحه کې لیکلي چې د قادیانیت پرچار کوي او دا الکلمۃ الهادی الى سواء السبیل لمن لبس الحق بالاباطل کې مفتی ساخان صاحب دیوبندی اغم د لیکلي راواله اغم د لیکلي چې دغه پرچار کوي د قادیانیت لګیا دي پرچار کوي ښه د ور باندې لیکلي دي نو 32 صفحه ځان سره ولیکي درفع حجاب عن سنت الیاس نو پدې ځکه ته د لیکلي دي ښه چې دی لګیا دي د څه پرچار کوي د قادیانیت پرچار کوي ښه नबी अलैहि सलाम की पेशनगोई बिल्कुल 100% दुरुस्त साबित हुई। आज इस दौर में उम्मत के बड़े के बहुत से फ़िरक़े बने हुए हैं लेकिन ख़बरदार हर फ़िरक़ा नाजिया नहीं नाजिया फ़िरक़ा की मेयार किया है मेयार हक किया है वो आमाल व अक़वाल जो नबी अलैहि सलाम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब से साबित हो। जिस तरह पूछा गया कि नाजिया कौन लोग हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मान अलैहि व अस्हाबी। अब हम देखेंगे कि नबी अलैहि सलाम ने हिजरत नसरत दावत इल्लाह जिहाद फी सबीलिल्लाह तश्कील वगैरह वगैरह का अमल किस तर्ज पर फरमाया। इसी तर्ज पर ये अमाल वाजिब इताअत है न है कि अपनी तरफ से तावीलात करके अमाल मुकर्रर करे। तो 1922 को हमारे वजूद में आया हुआ फ़िरक़ा दिया गया देखा 1922 में वजूद में आया हुआ फ़िरक़ा जिसके यहाँ ख्वाबों और इल्हामातों के अलावा कोई दलील और नस नहीं बातिल फ़िरक़ा नहीं तो शायद कोई दूसरा फ़िरक़ा बातिला हो। तशरी तो कुर्बान जव में अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जिसने मामले ही ख़त्म फरमाया कि मेरी ही उम्मत में यानी कलिमा पढ़ने वाले में 73 फ़िरक़े बनेगी और इन तमाम फ़िरक़ों में सिर्फ एक फ़िरक़ा नजात दहिंदा होगा। वो फ़िरक़ा कौन सी होगी? ऐलान वाज़े फरमाया कि जिस तरतीब दावत तरतीब जिहाद तरतीब अमल मेरे और मेरे असहाब रज़ियल्लाहु अन्हुम की मानिंद हो। अब यह हम देखते हैं कि कुल फ़िरक़ अपने आप को यही फ़िरक़ा नाजिया शुमार करता है और साथ साथ अपने साथ दलील कुरान और हदीस से पेश करते हैं जिसका मुकाबला उलमाए हक़ के अलावा मुश्किल है। अवामी से दलील में बुरी तरह फंस जाते हैं
نو دلته بیا خایوزی کې لیکلي چې دا د قادیانیت پرچار کې هغه صفحه دلته ده دا فتاوا محمودیه تراواله څلورم او پنځم جلد غلي دا اوله صفحه ته وګوره یا تبلیغی سبت بیان کرتا تھا غرو باسا ادا غرو باسا صفحه فهمه د شابه زر رو بس دې پسې من خلېږي خو صفحه رو باسا کنه دا ګوره د دې قادیانیت ته ګورخه څنګه چې قادیانان لګیا دي چې مرزا غلام احمد تزویلی او بروزی او طبيعي او تشریحي نبی وای دا صفتاوا در علوم دیوبند څلورم جلد او صفحه نمبر چې دا 240 ختمه ده کیا تبلیغ تعلیم سے افضل ہے عنوان لگاولے سوال یہاں ایک مسئلہ بہت عام ہو گیا ہے وہ یہ کہ تبلیغی کام تکم ذرا واڑا ولو دا 290 ده ایک تبلیغی کی تقریر دا عنوان ورکڑے مولانا الیاس صاحب دور سر رحم اللہ لکھلے الہامی نبی تھے یہاں پر ایک تبلیغی صاحب نے مندرجہ ذیل تقریر فرمائی حضرت مولانا محمد الیاس دراصل الہامی نبی تھے انبیاء پر وحی آتی تھی لیکن مولانا ایسے نبی تھے گور الہامی نبی وہ داس نبی وہ جن کو ہر آنے والے واقعے کا الہام ہوتا تھا گوئے الہامی نبی تھے سوال ته وشو چې دلته تبلیغی تقریر کولو داسې خبرې وکي نو دې له څه پکار دي پکار خدا دې چې ورته وي چې زنديق دی خزه په طلاق ده ایمان نخلاص دی حکومت او وخت دی د قتل کی دا فتوا پکار و نو دې ورته سوي دا جواب وریخه کله علم غیب بارکی یا د غرنګ د تبرک به اثار صالحین بارکی د قبر د غلاف د کانی د مغلو بارکی یا د غرنګ د میلاد شریف بارک سوال د دی علماء نه وشي نبی په لس پانه تپیخه او تپیره او تپی دا د شرک وهم پکې راځي او دا بدعت دی او دا خیر القرون کینو او دا او چې دومره خطرناک سوال تنه شوی په دریو سلور کرخو کې جواب را ګول کوي وره ورته حضرت مولانا محمد الیاس کو نبی کہنا درست نہیں دا اور نہ الہامی نبی نہ کسی اور قسم کا نبی ایسے عنوانات سے بہت غلط فہمی پیدا ہوتی ہے نظاری منتونه کی دا سے خبرې مکوي کنه دینه جی غلط فهمیانه پیدا کیږي دا وینا جی ټیک نه دا ګوره دی خبرې ته د سی مفتیان صاحبان دی ښا اس لیے کلی احتراز واجب ہے دینه پورا بزانو ساتو خجی دا سے بنوایو نمبر 1 اس پر کوئی دلیل شرعی قائم نہیں سوک بمگیر کی نمو سر پدی خود دلیل نشتا کنه جی کہ حضرت مولانا مرحوم کو ہر آنے والے واقعے کا الہام ہوتا تھا اگر حضرت مولانا مرحوم حیات ہوتے کا غخپلم جون دیو تو ہرگز ایسے باتوں کی اجازت نہ دیتے اغبم منگا نو پریخی خجی بلکہ سختی سے روک دیتے فقط واللہ عالم ہر رہو محمود افیانہ العبد محمود افیانہ دارالعلوم دیوبند و تاریخ دغو اولان نظام الدین استاد لیکلی دی الجواب الصحیح تا بلی کلیو کنه خدای دی خکا چې جواب کې ډیره سستی کړي مداهنت کړي دا سړی چر څوک دی کافر شوی دی دا قادیانی نم غټ کافر دی د قادیانی پرنګ کافر دی دغه جواب پکار په میلاد او په علم غیب خو دراته لسپانه بحث کړي او خلک به مشرکان کې او کافران کې او چې استاد کور سړی ښکارا غل خړلی کفر ویلې نو ایسا کہنا درست نہیں مناسب نہیں او دین احتراز کلی پکار دی او والله علم بس ور ټوپ کړي دی بل سوال ته دا فتوی څوک داسې ورګي فتوا را شمانه تپوسک وې د الیاس ته یو سړی الهامی نبی وای زبې درته وې مجدا سړی کافر شوی دی دا کافر دی چې هغه د څوک نبی وای قادیانی ولې کافر دی مرزا کافر ته پیغمبر وای
نو دا سړی ولې کافر دی؟ الیاس کافر ته پیغمبر وای. نو چې الکه څوک د نبی رسول سلام نه بعد چاته پیغمبر وای، کافر به وته وي که پلار به وته وي؟ نو دا ورته کافر ویلې. ایسا کہنا درست نہیں او دینه غلط فهمیانی پیدا کیږي. مونږ ته وکارو ګورئ او دا ذمہ کوي او دا کوي او هغه کوي. دا د دې خلکو خبرې دي ښه. او دغه په 201 کې الکلمۃ الحادی کې مفتی عیسی خان سے هم نقل کړي. پوښي په خبره باندې کنه. دو 229 صفحه کلمۃ الحادی. صفحہ نمبر 103 دلته لیکلی دی حاجی عبدالوهاب کو سیدنا صدیق اکبر کی تشبیہ قرار دینا غلو اور شرمناک ہے. یعنی د عبدالوهاب تشبیہ د ابوبکر صدیق رضی الله عنه سره ور کړی دی. نعوذ بالله. دا دومره بی دینه قوم دی ها. دا مونږ یو کدا مفتی عیسی خان سے ورپسې لیکلی دیوبندی عالم دی او په دې غو تقریر د سرفراز خان صفدر موجود دی. دغه جماعت کې یو ناول دی هغه ته چې ما دا خبره وکم لکه دا د دې کتاب بس جواب کوي وینا صاحب دا خو چې دی دا صرف دا مفتی عیسی خان صاحب دا خو پنځپیره دی کنه. نو ما ورته ویل چې دا صفدر سرفراز خان صفدر سے په تقریر کړی دی سره وسه کوي. نه وی دا خو دا غنه کې په غلطه کې راغستیو کنه ایو پکې دی کنه. نو دا دغه سی بیا تعویلات کې لګي دي. نو دا غوستاسو د کور خلک دی علماء دیوبند دي کنه دی پیردونه کړی دي کنه. پس دا کتاب ځان توالی دی کوم د دې بلا خبرې ذکر کړی دی ها. پوش دا د نبوت داویم پکې ذکر کړي تحریفونه مرته ذکر کړي چې دی وی هم بیجه گئے ہے. ناغا مفتی عیسی خان سے ورته وی چې به چاره لګلې چې بیجه گئے تو انبیاء کرام دي ته چاره لګلې چې بیجه گئے. بعثنا وی بعثتو تقریر کې یو ټکی طارق جمیل وی بعثنا هم بیجه گئے ہے. نو دا د آیت ویلو که حدیث ته ویلو پته هم نه لګي. او چې کوم همور ورته ناستي وزغه په تیرباز و دوګه کوي پښتو باندې پوښ